د واتس اپ دوه پټ سټینګونه د خیم چې د هغې سره به ستاسو واتس اپ چې دی دا به محفوظ شي. بل لاره سټینګونه چې دي دا اوسني نه دي، دا زاړه دي. ډېر به داسې کسان چې هغو ته به معلوم وي، خو ځینې داسې کسان دي چې هغو ته نه دي معلوم. دا دواړه سټینګونه دي. یو دی چې تاسو اکثر ځینې کسان په واتس اپ ګروپونو کې یو ځای کوي، ګروپونو کې یو ځای کوي، نو تاسو هغه آپشن چې دی دا بندولی شئ چې تاسو څوک په ګروپونو کې نه یو ځای کوي. بل چې دی د هغې سره به ستاسو واتس اپ محفوظ کېږي چې تاسو په خپل واتس اپ باندې د ګوتې لاک چې دی دا هم لګولی شئ. نو په دې باندې په تفصیل سره خبره کوو او دغه سټینګ چې دی دا راته په دې دغه کې هم په واتس اپ کې چې دا تاسو په خپل واتس اپ کې وکئ، د دې سره به ستاسو واتس اپ محفوظ شي. کله چې په تاسو د ګوتې لاک ولګوئ، که تاسو یو کس له موبایل ورکوئ، نو هغه ډایرکټ ستاسو واتس اپ ته چې دی نشي وردننه کېدی. نور هر سره به کتی شي، خو ستاسو ذاتي ډیټا چې دا نشي کتلی. که تاسو ته د کور نه تصویران ویډیوګان راغلي، نو هغه هم نشي کتلی. که دغه شان پې تاسو کوډ نه یې لګولی، نو بیا هغه ستا واتس اپ ته وردننه کېدی شي. که تا د راز څه میسیجونه، تصویران، ویډیوګان لیږلي، نو هغه هم کتی شي. دغه شانتې ګروپونه دي. نو اکثر ځینې کسان چې دی هغه تاسو په ګروپونو کې یو ځای کوي، چې په ګروپونو کې یو ځای کوي، نو دلته کې بیا ستاسو د جیمیل کم اکاونټ چې دی، نو د هغې هغه سټوریج چې دی هغه پول شي، نو بیا تاسو ته مسله راځي بار بار. نو په ګروپونو کې چې دی د ځانه به تاسو څوک چې دی دا به نه یو ځای کوي. چې تاسو کم کسان غواړئ، هغه کسان تاسو یو ځای کولی شي، او باقي کسان چې دی دا تاسو نشي یو ځای کولی. د هغې لپاره به تاسو داسې چل وکئ چې خپل واتس اپ چې دی دا به له ځان سره کولاو کوئ. په هغې باندې له پاسه دا درې ټاکې به تاسو ته ښکارېږي. دا درې ټاکې چې دی دا به له ځان سره ووایئ. چې څنګه دا درې ټاکې ووایئ، نو په دې کې به تاسو ته سټینګ ښکارېږي. د لاندې طرفه موږ ته دویم نمبر دی، خو تاسو ته به لاندې ښکارېږي. زموږ په دې کې بل اکاونټ کولاو دی، نو سویچ اکاونټ یې لیکلی دی. نو تاسو ته په اخره کې ښکارېږي سټینګ چې دی دا به له ځان سره کولاو کوي. چې څنګه سټینګ کولاو کوي، نو تاسو به دې مخ ته چې دی دې ته به راشئ. چې دې مخ ته رالی، نو په دې مخ کې اولنی اکاونټ یې لیکلی د چابۍ نښه ده. دویم ورپسې دی پرایویسي، چې هغې ته د تالې نښه ده. د تالې نښه ده، نو په دې کې اوس موږ هر سره تاله کوو. نو موږ به په دې باندې دغه شانتې زور به وکړو. چې زور وکړو، نو موږ ته به ورپسې مخ چې دی دا به کولاو شي. چې څنګه ورپسې مخ موږ ته کولاو شو، نو په دې کې به لږ لاندې راشو. لږ لاندې به راشو، نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي ګروپ دی، او ایوری ون یې لیکلی دی. ایوری ون یې لیکلی دی. دا دی دا کوم چې خرڅ شو، دا به ځان سره کولاو کوئ. چې دا تاسو د ځان سره کولاو کوئ، چې په ایوری ون باندې، نو په دې کې تاسو هر سړی چې دی په ګروپ کې یو ځای کولی شي. دغه شانتې مای کانټیکټس دی چې لیکلی دی، نو که دا تاسو کړو د منځنی چې کم تاسو نښه کړو، لکه اوس موږ دا منځنی نښه کړو، زموږ سره چې کوم نمبر سیو دي، هغه کسان چې دی هغه موږ په ګروپ کې یو ځای کولی شي. بیا لاندنی دی، په لاندنی کې لیکلی دی وایي ستاسو کم رابطې والا کسان چې دي، په هغې کې ته کسان چې دی هغه سلیکټ کولی شي. دغه کسان ما یو ځای کولی شي، او باقي کسان چې دی هغه د ما نه یو ځای کوي. نو تاسو به داسې چل وکړئ، په دې لاندني باندې به زور وکړئ. چې په دې لاندني څنګه دې زور وکړو، نو ستاسو په موبایل کې چې کومې نمبر زموږ په موبایل کې نمبر نشته، نو په هغې کې به یو کس راولئ چې هغه تاسو په ګروپ کې نه یو ځای کوي. نو هغه پکې یو ځای کوي، هغه یو کس په تاسو یو ځای کولی شي، خو هغه به ګروپونو دا کار نه کوي. یو خاص کس به پکې یو ځای کوي، نو بیا به تاسو په ګروپونو کې چې دی دا به نه یو ځای کېږي. نو د دې ځای نه چې دی دغه سټینګ تاسو کولی شئ. بل دا چې تاسو به د ګوتې لاک چې دی دا به څنګه لګوئ، دا لازم دی چې دا تاسو په خپل واتس اپ باندې چې دی په دې باندې ولګوئ. نو په دې کې که لاندې راشئ، نو د لاندې نه طرف نه چې دی دا 5م نمبر آپشن دی، ایپ لاک یې لیکلی دی. دا یو چې دی ایپ لاک ډسیبل لاندې ورته هم لیکلی دی. نو دا موږ لا نه دی لګولی، دا به داسې کولاو کوئ. چې دا یو کولاو کوو، نو دلته کې به دا آپشن کولاو کوئ. خو په دې کې یو شرط دی. شرط دا دی چې ستاسو په موبایل کې د فنګر لاک، نن سبا په ټولو کې د خو نه ځینې کسانو سره زړې موبایل وي، بل لا چې د فنګر لاک پکې، او تاسو د فنګر لاک په دې باندې ان کړی وي، نو هلو به ستاسو دا لګي. لکه چې ستاسو په دغه کې دغه لاک چې دی دا آني په موبایل باندې تاسو لګولی، چې په موبایل یې لګولی، نو په دې ځای کې به دغه لاک لګي. نو په دې دوو طریقو باندې چې دی دا اوس موږ په دې باندې ولګوو، نو دلته کې بیا دا ټایم چې دی دا ورکړی ته چې 1 منټ پس لګي، 10 منټه پس زما په واتس اپ باندې لګي، نو هغه هم لګولی شي. او که په لپاسه کې چې څنګه دې بند کړو کولاو دې کړو، نو ډایرکټ په لګېدی ټایم دی. نو د دې ځای نه دا سټینګ چې دی دا تاسو کولی شئ. نو دا په خپل واتس اپ باندې چې دی دا لازم وکړئ. د دې سره به ستاسو واتس اپ چې دی دا به محفوظ وي. او دا راته ووایه چې په کومو کسانو ته دا سټینګونه معلوم او کومو ته نه معلوم.